د ټول مخکې زه د الیاس خان او د ماجد او د ټوپۍ چې څومره زموږ عزیزان دي زموږ وروڼه دي او پی ټي آی کې نن شمولیت وکړو ټول ته د زړه د اخلاصه په خیر راغلی وایم. د مینې چې کوم ځوانان شمولیت وکړو هغوی ته هم ویلکم کوو او څومره چې زما وروڼه دي زه دا غواړم چې زه تاسو سره دوه څلور خبرې وکړم. زیات چې نو 15 منټ بعد مې زیات نه علم مشرانو زه تاسو نه یو تپوس کوم. موږ تیر د اتو کالونه په حکومت کې یو 15 کاله صوبایي اسمبلی کې سپیکر وم او 3 کاله دلته قومي اسمبلی کې. په دې اتو کالو کې چې تاسو کوم منډیټ مال راکړو او کم ما تاسو سره وعده کړې وي اما پوره کړې کې نه پوره کړې. زه صرف دا تاسو په دې وجه کوم چې پوره کولو والا خو الله دی. مالک خالق د انسان ټول ضرورتونه خو الله پوره کوي. و زما ترجیح دا وه چې زمونږ دا ضلع ده غریبه ضلع ده زمونږ ځمکې هم ډېر لږې دي مونږ کې څوک نوابان او خانان هم نشته ټول یو برابر خلک یو ټول یو برابر خلک یو. که زه دلته یم او که تاسو هلته یئ زه ستاسو عزیز یم تاسو نه غټ سړی نه یم. ما یو محنت کړی دی یو سټرګل مې کړی دی او د هغې محنت په بنیاد باندې دلته دې ځای ته راغلی یم. داسې نه که نه زه چې فرسټ ایئر کې وم ما سره دیول دغه راغلی و ما فرسټ ایئر کې زه وم نو په فرسټ ایئر کې زه ړومبی چې دیول ته زه تلم هلته شپه وکړه هغه وخت کې چې ما خپل سیاسي د جدوجہد آغاز کړی و. تاسو ټولو ته پته ده دلته د کله نه د 30 کالو نه په دې ټوپۍ کې او په دې منۍ کې او په دې کوټه کې مجلسي جلوسونه به کول او اواز به مو چتو که پوهېدو که نه پوهېدو که هر څومره واسو خو د دې کام دپاره به خبره کړې ده او د کام دپاره اوچت شوي یو. دویم تپوس تاسو نه کوم وروره دا ټول خلک دلته ټیکهداران چې څومره دي دا ټول د نورو پاټو دي. تاسو به تپوس وکئ وایي چې یو ګیلاس اوبه به وله کور ته لېږلي دي یو ګیلاس اوبه که چا درته ووایي چې بھائی ستاسو سپیکر صاحب خو زموږ نه چې نو اوبه څښلي دي که نه نو بیا ما ته ووایي چې دا ډېر ظلم کړی دی. الحمدلله ما له خدای پاک حلال رزق راکړی دی او هغه حلال رزق زما لپاره کافي دی. ما یو روپۍ هم چې دی هغه ستاسو راکړی دی. نو بله خبره مې تاسو سره راکوله زه ځکه تاسو وایم چې زه تاسو سره د یو عزیز په حیثیت باندې زه تاسو سره خبرې وکړم د قومي اسمبلی د سابقه سپیکر په حیثیت نه ستاسو د یو عزیز په حیثیت باندې. نو زه دا وایم دا خبرې دي چې الحمدلله تاسو د خپل ټوپۍ کلی وګورئ نن تاسو د هسپتال وګورئ تاسو د کالجونه وګورئ تاسو د چوخ تاسو سره چې دی دا چارچاپېره چې څومره مختلف چې نو 1122 موږ نن ابتدا وکړه ماشاءالله 112 دفتر مې ورته راړه نن مې ابتدا وکړه مزار دفتر اډه مې ورته جوړه کړه ګراؤنډ مې ورته جوړ کړه د هلکانو کالج مې ورته جوړ کړه د جنکو کالج مې ورته جوړ کړه هسپتال مې ورته جوړ کړه ځمکه تاسو دلته موږ سره نه وه نو موږ په پټاکړه کې 109 کنال ځمکه موږ له پټاکړه خلکو راکړه 20 کروڑ روپۍ له موږ منظوري کړې او هغې کې سپورټس کمپلیکس چې نو هغه انشاءالله ټینډر کېدو والا دی په پټاکړه یونم کوسل کې او هغه به زبردست تاسو ټول لپاره سہولت وي. ګراؤنډونه خو به تقریبا په کلابټ کې هم جوړ کړو په زروبۍ کې هم جوړ کړو او راتلونکې مې اراده دا ده چې په هر یونم کونسل کې به ګراؤنډ جوړوم انشاءالله که خدای ته منظور وي انشاءالله تعالی په هر یونم کونسل کې چې کله خلک را سره لږ کوآپریشن کوي د سیکشن 4 دپاره نو په هر یو کلي کې به ګراؤنډ جوړوم. نو زه تاسو دا تپوس کوم چې دا رومبي ځل باندې صوابۍ ته دا دوه پروجیکټ راغلل
ځکه چې ما کوم جدوجہد عمران خان سره کړی دی ما چې عمران خان سره کوم خپل ځان ملنګ کړی و هغه سره مې چې وخت تېر کړی نو عمران خان هم چې دی نو ډېره غټه وده چې کله حکومت کې راغی نو ما یې راکړه او د هغې عهدې په وجه نن دې ضلع ته دومره ډیولپمنټ راغلی تاسو هسپتالونه او ستاسو چې دی نو روډونه او زه دا وایم دا مې اراده ده انشاءالله دې صوبۍ ضلع نه به دې نه به ایجوکیشن سټي جوړوم انشاءالله تعالی او دې نه به زه هیلث سټي جوړوم انشاءالله تعالی او زه چې کومه خبره کوم د هغې په بنیاد باندې کوم چې تاسو د صوبۍ ډسټرک هسپتال وګورئ نن د هغې بلډینګ وګورئ د باچا خان هسپتال وګورئ د ټوپۍ هسپتال وګورئ د ومن اینډ چلډرن چې زمونږ کومه هلته په کوټه کې هسپتال دی په هغې کار وګورئ په نبي بیکي کې هلته چې کوم هسپتال روان دی هغه وګورئ دا ټول هغه پراجیکټ دي چې دا ټول ته ښکاره دي دا په ډومبي ځل باندې د صوبۍ خلکو ته دا موقع میلاو شوه ګیس 4 ارب 35 کروڑ په ګیس سکیم مې منظور کړی دی ستاسو لیکلي 36 کیلومیټر ګیس او هغې باندې کار روان دی چې کوم ځای ته ګیس نه دی رسېدلی د بجلۍ حوالې سره د ټول بجلي زموږ صوبۍ ته چې دا بجلي راځي دا راځي د برهان نه او د برهان نه بجلي راځي او دا بیا چې دی موږ د هغې څخه 160 میگا واټ بجلي راکوي دا شاید ټوپۍ نه موږ ته راځي 100 میگا دغه نه ساري د مردان نه او دا ټوله چې موږ ته میلاویږي دا 260 میگا واټ بجلي میلاویږي او په ګرمو کې زموږ دغه چې دی ضرورت دا 400 میگا واټ ته دا ضرورت ورسي نو بیا خو بجلي وي نه نو څه لوډ شیډینګ وي او څه موږ د په لاین کې سسټم نه وي او د هغې په وجه کله ټریپینګ تاسو هغه د ټوپۍ والا تېر کال تاسو یاد دي که نه چې هغه د ګریس سټیشن ستاسو نه ودرېده دا موږ چینج کړو خو موږ شکر الحمدلله خدای ماله وس راکړو دلته ما ګریس سټیشن منظور کړو 11 ایرپورټ پوسټ سکیم دی 220 MUA هغه چې دی نو هغه چې کوم په برهان کې کوم ګریس سټیشن دی کوم چې بردان کې دی او هغې سره واړه نور ګریس سټیشن دی په باجا کې منظور کړ کار پې روان دی په نوي کلي کې کار روان دی د لاهور هغه تیار شوی دی تقریبا او انشاءالله تعالی زموږ چې دا کوم مین ګریس سټیشن دی دا به زموږ امید دی چې دا په 2 کاله په دې باندې لګي نو کم از کم د صوبۍ خلک به همیشه د ولټیج د مسلې نه خلاص شي انشاءالله تعالی کم یو فیلډ کې کار نه روان دا ستاسو چې کوم نیر روان دی د دې نیر دپاره موږ 4 روپۍ منظورې کړې ټینډر په پروسس کې دي دا به ټول د دې د نوالې چې کوم ځای پورې دا نیر تللی دا به ټول پخېږي د دې چې کوم اوبه چې کوم لښتي دي هغه هم پخېږي ورسره دا د ورلډ بینک سکیم دی بل سکیم موږ منظور کړی دی هغې باندې کار تیزۍ سره روان دی هغه د مینۍ ځمکې او د داسې د یاروسین او د لاهور ځمکې پورې چې هغه به اوبه کوي زما خیال یو مینۍ کې چې هغه ورخونه هم شروع کړي دي دغه شان چاپېره پیهور ایکسټینشن سکیم چې کوم دی 19 ارب روپۍ دي یونیورسټۍ جوړې شوې میډیکل کالجونه جوړ شو سپورټس کمپلیکس جوړې شوې روډونه جوړ شو هر څه جوړ شو الحمدلله او دا به ټارګټ دی چې راتلونکي چې کوم خدای پاک موږ راکوي نو هغه به هسپتالونه کالجونه یونیورسټۍ سکولونه ګراونډونه او دې باندې به کار کوم انشاءالله تعالی دا به ټول نه او دا د صوبۍ خلک مزدورکار خلک دی بهر خپل روزګار کوي چې کم از کم دی دوبۍ ته ځي او دوبۍ نه واپس راځي چې دوبۍ ته راځي انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی دا به ټارګټ دی دا به خپل ځای ته رسوم انشاءالله دا فیسلیټیز خو دا خو انسان یم کمی به شهر هم کېدی شي زه داسې خو نه چې هر څه به ټیک کلاس پلس وي نو که څه کمی به شی نو څه به راته تاسو ګزاره کوئ که نه او تاسو وایئ چې زه هر څه یم زه انسان یم زما هم چې نو کمزورۍ وي کوتاهۍ وي خو دا مې مشن دی او دا مې مقصد دی چې زه به د خپلې خاورې لپاره کار کوم د خپل وطن لپاره به کار کوم د خپلو بچو د مستقبل لپاره به کار کوم انشاءالله تعالی اوس دی لګیا دي یو ځای کې بل ځای کې سازشونه کوي لګیا دي وایي چې د دې لپاره چې نن کینډیډیټ ګورو وایي چې کله وایي چې ته غټ ملا پکار دی کله وایي یا لکه زه خو چې دی که ته بنیتۍ اغوستی بغض اغوستی حسد اغوستی چې څوک راولي او څوک کې په شریکه چې کې انشاءالله ما سره به د خپله ځان ولاړې خپل زړه به ولاړې انشاءالله تعالی مقابله به کوو انشاءالله دی سره نور څه خبره نشته دی سره صرف بغض دی حسد دی
او چرته به ټیک ته موږ نه کوي به شي شوی انسانان ما خو تاسو ته وي چرته به ملګری هم خوا دې خوا خپه خو هغه به خپه پسې یو سړی به په پارټۍ کې پاتې شوی او په الیکشن کې ملګرتیا نه کړي او په الیکشن کې چې نو د بل سره ملګرتیا کړي او بیا به وایي چې روز خپې ته پارټۍ کې دننه راشه ته په پارټۍ کې خپله خبره کوه دا ستا حق دی خو دا حق نه دی چې ته په الیکشن کې بل سره ودرېږې او ته وایې چې زه پارټۍ کې یم څوک چې دا خبره کوي هغې پارټۍ سره هېڅ قسم دغه تعلق نشته پارټۍ کې دننه جنګ ستا حق دی او موږ د هر چا رسپیکټ کوو زه دا وایم زما د پارټۍ هر ورکر زما نه زیات عزتدار دی زه د ځان نه زیات قابل قدر ګڼم زما ورکر زما د سر تاج دی زما ورکر زما د سر تاج دی ما سره که نرمه خبره کوي او که سخته خبره کوي دا دغه حق دی زه د هغې حق منم او زه به خپل ورکر چې انشاءالله دا مې اراده ده چې څه کوم دا به د ورکر په مشوره او په صلاح باندې کوم انشاءالله تعالی او مثلا زه هر ځای کې دا خبره کوم په کلیو کې زموږ ملګري اکثر په خبرو کې جګړې مګړې شروع کړي وایي زموږ خو دې سره تعلق نشته موږ لپاره تاسو ټول قابل قدر تاسو ټول قابل عزت انشاءالله تعالی نو زما وروڼو زه تاسو ته مې دا خبره ځکه کوله چې ډېر لوی سازش روان دی دا ټول پارټونه پی ډي ایم په خپلو کې مشورې کوي او صرف دا سوچ کوي چې دې به څنګه غورځوو بھائی مالا عزت الله را کړی دی مالا پټکې الله تعالی نه تړلی دی ما شکر الحمدلله محنت کړی دی او دا ټول پی ډي ایم چې دا خو د صحابه خلکو کتلی دي که نه دا مولا به نه دی کتلی زه د مولانا فضل الرحمن خبره کوم مولانا فضل الرحمن به روزانه درنې کولې مولانا فضل الرحمن به روزانه چې نو سټرایکونه کولو کله به یې مهنګایي ده کله به وایي چې یهودیان دي زه تپوس کوم مولانا صاحب دا عوام تپوس کوي چې دا ګراني اوس سیوا ده که مخکې سیوا وه دا اوس سیوا ده که مخکې سیوا وه دا راته ووایه چې ډالر کم ځای ته لاړل اوړه کم ځای ته لاړل تیل کم ځای ته لاړل بجلي کم ځای ته لاړه نن خو یو عام سړی خو پرېږده چې یو ترخادار سړی هم د 2 وخت روټۍ نشي خوړی داسې ده که نه ده نو مولانا صاحب ته چرته غیبې ولې ستا را خبرې یې نه شوې ځکه چې ستا زیه وزیر جوړ شو ستا زیه وزیر جوړ شو او تا 2 وزارتونه واغوستل او ګورنر جوړ شوې نو ستا اسلام نه ستا اسلام آباد پکار دی 22 نمبر بنگلې پکار و واپس ورته او هغه چې کومې خبرې کوي زه ګوره موږ د علماو ډېر خاطر کوو ډېر رسپیکټ کوو خو فضل الرحمن مولا نه دی فضل الرحمن عالم نه دی فضل الرحمن تعلیم نشي ویلی چې که به خوله خوځولې ده زموږ د پارټۍ د ورکر باره کې زموږ خلک خو دا نشي کولی موږ هغه باره کې دا نشي ویلی خو زه دا وایم ورته چې ګوره موږ پښتانه یو ګورئ موږ که ته یو کوې نو د 10 جواب درکولی شو ده د یو مقابله کې 10 جواب درکولی شو ده خو موږ په عزت او په احترام پوهېږو نو مهرباني وکړه دا خپل پټکی چې دې ولرې کم از کم د دې احترام وکړه او داسې کار مه کوه حالانکه خدای پاک موږ له موقع راکړه په جوماتونو کې موږ امامانو له تنخواګانې جوړې کړې موږ جوماتونو کې سولرې جوړې کړې موږ په سکولونو کې نظر قرآن او ترجمه قرآن شروع کړو موږ د سود خلاف قانون پاس کو موږ عقیده ختم نبوت دا د نصاب سره جوړ کړه مولانا صاحب تاسو کړی ته وایې که نه ما ته وایي چې څه کړي دي شریعت دپاره خبره کړې ده او زه ته بل تپوس کوم زه تاسو نه تپوس کوم دا دی چې کوم اګریمنټ کو نو ته اګریمنټ دا نشي کولی چې د شریعت دپاره اګریمنټ یې کړی وی شهباز شریف ته ویلي وو که نه چېرې زما شریعت پکار دی زما د قرآن قانون پکار دی دا به ویلو که نه نو هغه د شریعت خبره ونه کړه د قرآن د قانون خبره ونه کړه د خپل زوی د وزارت خبره وکړه داسې ده که نه ده نو وروره خلکو ته پته ده چې ته اسلام نه اسلام آباد غواړې او زموږ نور وروڼه چې ټولو بل به وي وی موږ خو چې دی وی موږ د پښتنو حق غواړو او کله به وي چې پنجاب زموږ سویچ پټ کړی دی او کله به وي چې پنجاب چې موږ سره زموږ د حق دا کوي او سویچ به راړو هغه ورسره په جولۍ کې کېناستل چا سره هغه په پنجاب کې څه ناره وایي شهباز شریف او نواز شریف څه ناره وایي چې جاګ پنجابي جاګ وایي که نه وایي د یو شو هلته جاګ پنجابي جاګ سره صرف او صرف د عمران خان په بغض کې